Assalamu alaikum, my dear students. Nunan bamung the ninth chemistry, second number chapter structure of an atom ki ba nan mung Neil Bohr atomic theory ho पर detail सारा discuss को पर previous lecture की mung रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूरा पर डिटेल से डिस्कस करें द आगा एक्सपेरिमेंट तो द कशांति दागा ऑब्जर्वेशन और दागा चिकम डिपेक्सु द टोल मुंग खो पर डिटेल सारा डिस्कस करियो नोनन बमुंग नील बोहर एटॉमिक थ्योरी वायु नो द थ्योरी चिकम वा द नील बोहर प 1913 की सकड़े वा प्रेजेंट करियो 1913 की द नील बोहर प्रेजेंट करी हुआ दा थ्योरी वली नील बोहर प्रेजेंट करा नो पर अदर पोर्ट एटॉमिक मॉडल की चिकम डिफेक्ट्स दागा डिफेक्ट्स खत्मवलु द पारस दा थ्योरी राला चिक सनु में दे नील बोहर एटॉमिक थ्योरी नो द दे नील बोहर एटॉमिक थ्योरी चिकम दा द दे चिकम assumption दा mun टोल पर डिटेल सवायु او دا कम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की चिकम डिफेक्ट्स هغه به موږ د سره ریلیټډ وایو فرست نمبر assumption چې کوم دی رदरफोर्ड چې کوم ډیفیکټس وړم باندې د ټول نه اهم ډیفیکټس چې د رदरफोर्ड هغه دا چې د نیوکلیس نه تیر چاپیره چې کوم الکترون ریوالینګ کوي دا الکترون چې ریوالینګ کوي کنه او سرکولر موشن کوي نو دا چې کله سرکولر موشن کوي نو دا د دې ویلاسټي کې چینج راځي کله چې د الکترون په ویلاسټي کې چینج راځي نو دا به اکسلریټ کیږي چې دا په دې ډایرکشن موشن کوي نو دا د په ویلاسټي کې چینج راځي او چې کله ویلاسټي کې چینج راځي دلته اکسلریشن پروډوس کیږي او کله چارج باډي اکسلریټ کیږي نو دا بس دا به انرژي ایمټ کوي انرژي به ایمټ کوي کله چې انرژي دا ایمټ کوي نو دا به موږ له یو کنټینیوسلی سپیکټرم راکوي او کله چې دا الکترون کنټینیوسلی انرژي ایمټ کوي نو دا به څه چل کیږي د دې د انرژي به مسلسل څه کیږي کمیږي به او دا به نیوکلیس ته ان قریب راځي چې کله نیوکلیس ته ان قریب راځي اخر به دا څه شي نیوکلیس سره به کولیپس شي او اټم به څه شي ډسټروي بشي مطلب اټم څه شو انسټیبل شو دا د رदरफोर्ड چې کوم فرست ډیفیکټس دا د دې ډیفیکټس د ختمولو لپاره د نیل بوهر چې کوم فرست assumption دی هغه دا دی electrons move in fixed فرست assumption چې کوم دی د نیل بوهر اټامیک تھیوري چې کوم دی هغه دا دی الکترون مو ان ا سرکل ان ا فکس انرژي لیول وای کله چې الکترون په فکس انرژي لیول کې دلته ورسولي کې الکترون مو ان ا سرکولر چې کوم دا سرکولر پات دی په دې کې چې کله موشن کوي نو ان فکس انرژي لیول کارډ شیل دې ته څه وایي شیل وایي نو الکترون چې کله په فکسډ انرژي لیول کې څه کوي موشن کوي نو د دې انرژي به څه دا به فکسډ وي مطلب دا شو چې دا به په دې کم شیل کې چې کم دی دا به انرژي نه لاس کوي نه به ګین کوي دا د لومبنۍ د نیل بوهر چې کم دی د اټامیک تھیوري فرست assumption دی خو دا assumption چې کم دی دا موږ اوس خو په ډیټیل سره ډسکس کوو according to Maxwell theory پرون موږ ډسکس کړو چې کله الکترون په سرکولر نو دلته د الکترون چې کوم دی په سرکولر موشن کې موشن کوي نو دلته د الکترون څه کیږي په کار دی چې دلته الکترون اکسلریټ کیږي او دا انرژي لاس کوي او دا سره نیوکلیس ته کولیپس شي او دلته نیل بوهر سوی چې الکترون مو ان فکسډ انرژي لیول کارډ شیل او د
can't energy loss or gain. دا نه انرژي لاس کوي به نه به ګین کوي. نو دا چې کوم دی نو نیل بوخر چې کوم دی د میکسویل تیوري چې کوم ده دا په اټم کې دنده دا څه کړه چې دا په دلته اپلیکیبل نه ده. میکسویل تیوري چې کوم ده دا د اټم نه بار اپلیکیبل ده، په اټم کې دا دننه اپلیکیبل نه ده. نو دا د نیل بوخر چې کوم دی فرست assumption دی. Second number, second number assumption چې کوم دی د نیل بوخر دا دی energy of an orbit. د هر یو orbit چې کومه انرژي ده د هر اوربټ چې کوم دی د دې چې کومه انرژي ده دا به صحیح دا به ډسټنس فرام نیوکلیس چې څونه د نیوکلیس نه د اوربټ دغه ډسټنس سیوا کیږي نو د اوربټ انرژي به څه کیږي هغه به سیوا کیږي. انرژي اف اوربټ دا ډایرکټلی پروپورشنل دی ډسټنس فرام د نیوکلیس چې الکترون څونه فردر اوی ځي نو د دې الکترون انرژي به صحیح سیوا وي. لکه دلته چې کوم دی په فرست شیل کې چې کوم الکترون دي د دې انرژي به کمه وي د چا نه د سیکنډ شیل نه د تھرډ شیل نه نو سو آن. دا سره د نیل بوخر سیکنډ assumption دی. third number assumption چې کوم د نیل بوخر دی هغه دا دی electron in fixed orbit do not gain or lose energy. اوس الکترون چې په فکسډ اوربټ کې هغه فرست کې دی که سیکنډ کې دی که تھرډ کې دی دا چې کوم اوربټ کې دا سرکولر موشن کوي نو دا به نه انرژي لاس کوي نه به ګین کوي. دا د رادرفورد چې کوم دی third assumption دی چې کله الکترون په یو اوربټ کې موشن کوي نو دا به نه انرژي لاس کوي نه به ګین کوي. Energy emission or absorption. څلورم نمبر assumption چې کوم د نیل بوهر اټامیک تیوري دا دی چې انرژي امیشن یا ابزارپشن اکر ان الکترون جمپ.
چې په سیم اربټ کې الکترون سرکولر موشن کوي دا به انرژي لاس کوي نه به ګین کوي اله به دا انرژي لاس کوي یا به ګین کوي کله چې دا الکترون نه دی دا الکترون دا کله دا جمپ کی د دې اربټ نه دی اربټ ته یا د دې اربټ نه ډایرکټ دی اربټ ته یا د دې اربټ نه دی اربټ ته یا د دې اربټ نه دی اربټ ته نو انرژي به اله لاس کیږي یا به ګین کیږي ځان دا خبره یاد ساتئ چې الکترون نه دی دا کله جمپ کوي د هایر انرژي نه لوور ته نو دا انرژي څه کیږي مونږ وایو چې نیوکلیس ته نږدې کیږو نو انرژي به کمیږي نو د دې های انرژي ده د دې لو انرژي ده چې د های انرژي له لو ته ځي نو دا به انرژي په دې ټایم کې امیټ کوي نو که هغه د دې ځای نه دې ته ځي که دې ځای نه دې ته ځي اقونه مقدار به دا انرژي څه کوي ریلیز کوي به یا د الکترون جمپ کوي د لوور انرژي نه های انرژي ته نو په دې ټایم کې به دا د انوایرمنټ نه انرژي څه کوي ګین کوي به نو انرژي امیشن بکیږي یا ابزارپشن اله بکیږي چې الکترون جمپ کی د های انرژي نه لو انرژي ته یا د لو انرژي نه های انرژي ته دا د رادرفورد چې کوم دی څلورم نمبر ابزارپشن دی او فارموله چې کوم دی د ډل ای چې کوم دی چینج ان انرژي دا د څه برابر دی دا د ای 2 ماینس ای 1 برابر دی او E2 minus E1 چې کوم دی دا د H میو برابر دی میو مین فریکوینسي په دې کې دا H چې کوم دی دې ته وایي پلانک کانسټنټ او دا میو چې کوم دی دا فریکوینسي ده په فزکس کې مونږ په سمال اف ریپرزینټ کوو او کیمستري کې مونږ په دې باندې په یو باندې څه کوو ریپرزینټ کوو نو دا انرژي ډیفرنس چې کوم راځي لکه دلته اوس دا مونږ E1 کنسیډر کوو دا څه دی E2 دی نو د E2 نه چې کله مونږ د E1 دا ماینس کو نو دلته مونږ سره د E راشي چې د دې دوه ترمنځ څونه انرژي ډیفرنس دی چینج څونه دی نو کله د چینج برابرې نو الکترون به د لو نه یا های ته یا به د های نه های نه به لو ته یا به د لو نه های ته چې دونه انرژي یا ګین کی یا څه کی لاس کی دا څه دی ډل ای ده دا د څه برابر دی E2 ماینس E1 برابر دی او دا مونږ سره برابر دی د H میو چې تا ته کله د الکترون په دې ټایم کې چې کم فریکوینسي ده او پلانک کانسټنټ چې کم دی دا یو کانسټنټ ویلیو ده دا درته معلومي دوه ملټیپلای کې تاسو سره به د دوه اربټ چې کم چینج به تاسو راشي پنځم نمبر assumption چې کوم دی electron reside in only one orbit and can't stay between پنځم نمبر assumption چې کوم دی electron reside in only one orbit and can stay between orbit وای الکترون چې کوم دی دا په اربټ کې څه کوي سرکولر موشن به کوي نو دا په دې اربټ په منځ کې چې دا کوم ځای دی د دې په منځ کې به دا سټین نشي کولی مطلب دلته دا نشي ساري دی الکترون به صرف په کوم ځای کې تعینې په اټم کې په اربټ کې به یې دا په دې دواړو اربټ په منځ کې نشي ساري دی دا د نیل بوخر چې کوم دی پنځم نمبر assumption دی 6 نمبر چې لیکو
The sixth number assumption چې کوم دی angular momentum is quantized. نو د الکترون چې کوم angular momentum دی یو لینیر مومنټم یو انګولر مومنټم لینیر چې کوم الکترون کله سټیټ موشن کې دی ته لینیر مومنټم او کله چې سرکولر موشن کې الکترون تاویږي نو په دې ټایم کې د دې مومنټم ته مونږ انګولر مومنټم وایو چې کوم برابر دی د ماس ویلاسټي پلس ریډیوس په کم سرکل کې چې تاویږي دا هغه ریډیوس سره دی ته انګولر مومنټم وایي د هر یو الکترون چې کوم انګولر مومنټم دی په کم شیل کې چې کوم دی دا الکترون چې کوم انګولر مومنټم دی دا موږ سره برابري د NH25 ان چې کوم دی دا شیل چې کوم شیل کې دی په 1 کې دی نو ان به صحیح 1 که 2 کې دی ان به صحیح 2 که 3 کې دی ان به 3 او h او ډیوایډ بای 2 پای دا کانسټنټ دی نو انګولر مومنټم چې کوم دی دا به صحیح کوانټایز وي کوانټایز مین چې دا به صحیح دا به فکسي د دې الکترون چې کوم انګولر مومنټم دی یا د دې دا به صحیح دواړه په سیم شیل کې دی د دې انګولر مومنټم به دواړو صحیح سیم وي نو دغه شانتي بیا چې په دې سیکنډ اربیټ کې چې کوم الکترون دي د دې به د دې انګولر مومنټم د صحیح دغه به دغه انټیګرل ملټیپل مطلب چې 1 2 3 کې به تاسو ملټیپلای ورکړي نو د دې لپاره 1 دی په دې سیکنډ لپاره به دې کې n کې سو پټ کې 2 به پټ کې او د باقي ویلیو د په دغه کې ضرب ورکړي د دې موږ سره به د سیکنډ اربیټ چې کوم الکترون انګولر مومنټم دی هغه به راشي دغه شانتي که په دې کې الکترون څه کوي سرکولر موشن کوي نو دلته موږ څه ورکو په 3 کې به وله ضرب ورکو صرف n به چینج کوو نو انټیګرل ملټیپل مطلب 1 کې به موږ د فرست اربیټ د سیکنډ کې 2 به موږ د سیکنډ اربیټ لپاره 3 به موږ د ثرد اربیټ لپاره ورکو نو انګولر مومنټم څه شي کوانټایز دی مطلب د هر یو اربیټ لپاره انګولر مومنټم به صحیح فکس وي دا پس شیل چې کوم دی د مونږ په څه باندې ریپرزینټ کوو په کې باندې داسې سیکنډ چې کوم بیا پسې دی دا په ال ترن مونږ په ام داسې پسې ځاس اینډ سو ان چې څونه شیلونه دي اپونه کې ال ام ان او فی داسې پسې ورځه او یا مونږ یې په 1 2 3 باندې هم څه کوو ریپرزینټ کولی شو 1 2 3 4 5 6 7 دغه شانتې نور پکې بس دغه نیل بوهر اټامیک تیوري وه چې د نهم بوک کې دی ځای پورې و چې کله په پاس شیل کې نو دې ته مونږ کې وایو یا 1 چې کوم سیکنډ شیل ال یا د دې 2 ام سره چې کله په تھرډ شیل کې نو ام ورته وایي چې په 4 کې نو ام ان او ان ورته وایي بیا چې په 5 کې او دغه شانتي اینډ سو ان نو نیل بوهر اټامیک تیوري په دې ټایم کې ځان څه یاد ساتئ چې کله نیل بوهر اټامیک تیوري او په دې ټایم کې نیوکلیس کې چې کم نیوټران دي دا لا وسم ډیسکور نه دي او پروټون چې کم دي دا لا وس دینه پات چې کم دی بیا رادرفورد په 1919 کې چې کم دی د پروټون ډیسکوري وکړه چې دا پازیټیو چارج په دې نیوکلیس کې چې کم دي دا څه دي اصل کې دا څه دي پروټون دي او بیا په 1932 کې په 1932 کې بیا د نیوټرانو څه وشو هغه هم ډیسکور شو چې په نیوکلیس کې څه دي پروټون هم دي ورسره پلس نیوټران هم دي نو والسلام